په دنیا کې واحد یو قوم دی پښتون چې د مسلمانۍ سره سره دا هغه منافقین، هغه حاسدین او هغه بغض کوونکي دي چې یو پښتون یو قدم مخې ته کېږي نو شاته د بل پښتون په ښځه باندې اور بلیږي او داسې د حسد او د بغض داسې په لمبو کې سوځي چې دغه مخې ته چې کوم پښتون پرمختګ کوي دی شاته کندې ته رارغړي. نن یې بیا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا د پښتنې په خاوره د خالد بن ولید په اولاد کې 300 ورونه چې د بهر ملک نیشنلټیانې ورسره وي او بهر ملک ته تلي او خپله در غریبي ختمه کړې او ځان له خپل ژوند کو ښه د مزور ژوند دی او ښه د ځوانان ینګ ځوانان هغه یې د تورو خاورو لاندې کړه. نه تور ګونه نه سپین ګونه نه د چا د ښځې د نور سره ګیر شوي وو نه د چا په ښځه باندې لګېدلي وو. ولې چې د حسد او د بغض نه چې دا مخې ته ولې لاړو، دوی سره ولې د بهر ملک نیشنلټیانې دي، دوی سره ولې پیسه راله، دا ولې په کلي کې چې کوم د کاټن جوړه کې ګرځي، ولې چې دا خو دغه نور دلګان دغه خپلوان نن سبا چې یو پښتون مخې ته کېږي نو خپلوان یې لاول په ښځه رالګي او لاول یې عزت ته غلی، بیا یې مال دولت ته غلی او بیا چې کوم دی د هغه په پرمختګ باندې غلی چې دی مخې ته ولې لاړو. په پښتون قوم کې حسد او بغض دومره سیوا شوی دی چې د یو بل ښځو ته غله دي، د یو بل مال ته غله دي، د یو بل عزت ته غله دي او په دنیا کې واحد یو قوم دی، واحد چې یو پښتون مخې ته کېږي بل پښتون یې په ښځه رالګي او شاته کندې ته رارغړی. الله به مو دغه شانتې ذلیله کوي او تاسو به یې ذلیله، په تاسو به اپریشن کېږي، په تاسو به عذابونه راځي، په تاسو به قسم عذابونه راځي. وایي عذاب په قسمونه دی او پښتنو په تاسو باندې قسم مسلط دي، نو پرې پوهېږئ.